أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. الله عالم دے پا معنی و پا مراد دی حروفو. تلک آیات الكتاب، دی دا آیاتنا دا کتاب دا قرآن پاک. والذی انزل الیکا، او هاغ کتاب چی نازل کرلے شوے دیتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. من ربکا دا جانب دا ربستانا، الحق هاغ رشتیا دے حق دے. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر د خلقنا ایمان نراوڑی. اللہ الذي اللہ غزات دے رفع السماوات بغیر عمد، چی پورتکڑی دی اسمانونا پیدا کڑی دی او بے پورتکڑی دی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنونا. ترونها چتاسو انئی حغیلرا. ثم استوى على العرش، او بیا برابر شو پا عرش باندے دخپل شان لائق سرا. قرارے یونیولو پا عرش دخپل شان سرا مناسب. وسخر الشمس والقمر، او تابع کړي دي نور لرا او سپوږمۍ لرا دپاره د نفع د انسانانو. کل یجری، دا ټول چلیږي، دا ټول روان دي. لاجل مسمن، تر یو نیټې مقررې پورې. یدبر الامر، انتظام کوي دغه الله تعالی د ټولو کارونو. یفصل الآیات، او په تفصیل سره بیانوي آیاتنا احکامات. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، دپاره د دې چې تاسو په ملاقات د رب خپل باندې یقین ولرئ، یقین وساتئ. وهو الذي، او دا اللہ غزات دے مد الارض چراخ کلی دزمکا، یعنی غڑولی دزمکا. وجعل فیها رواسی و انہارا، او پیدا کری دی پا دزمکا کے رواسی لویو لویو قرون لرا. و انہارا، او نہرنا سندن لرا. ومن كل الثمرات، او د هر قسم میونا. جعل فیها، پیدا کړي دی پدې کې زوجین اثنین، جوړې دو دوا. یغشی اللیل النهار، پټوي پشپې سره ورځ لرا. ان فی ذلک لآیات، بیشکا پدی مذکور کے پدی ټولو کے لآیات خامخا نشانی دی. لقوم یتفکرون، دپاره د قوم هاغی چې هغی سوچ کئی، چې هغی فکر کئی. وفی الارض قطع، او دی پدی زمگ کی ټکڑے متجاورات، لگیدلی د یو بل سرا، نزدې د یو بل سرا. وجنات، او دی پدی زمگ کی باغونا. من اعناب، د انگورو. وزرع، او فصلنا. ونخیل، او کجوری. سنوان، گنو تنو والا، یا اغی گنو خاخنو شاخنو والا. وغیر سنوان، او بغیر شاخنو والا، بغیر گنو تنو والا. یسقا بماء واحد، وبکولی شي دغه ټول بماء واحد، په یو قسم اوبو سره. ونفضل بعضها على بعض،
او من غورواله ورکړې دې باز د دې لرا په نور بازو فل اکل په خون کې په مزه کې ان فی ذلک لآیات بیشک پدی کې دی نشانه د قدرت د الله لقوم یعقلون د بار د هغه قوم چې هغه د عقل نکار اخلی وان تعجب او کت تعجب کوي ته حیرانتیا کوي دوی ته چې باوجود د دور دلایل نه ایمان نه راوړي فعجب قولهم نو پس ډیر د حیرانتیا خبره ده ډیر د تعجب خبره ده قولهم وینا د دوی هغه ده اذا كنا ترابا آیا هر کله چې شومنګ خوري ائنا لفی خلق جدید نو آیا بیا یوب منگ پاغی پیدایش نوی کے یعنی بیا بمو اللہ رچوتی اولئک الذین کفروا بربهم دا هاغ خلق دی چې دوی انکار کړي دے درب خپلنا وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ او هم دا هغ خلق دی چې توقونه بوي فی اعناقهم پسټونو د دوی کې وَأُولَئِكَ او دا هغ کسان دی اصحاب النار چې خاوندان دی دور هم فیها خالدون وی بدوی پدی ور کی ہمیشہ دبارا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او پتا دی سر غواړي دویستانه اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالسیئة عذاب لرا قبل الحسنة مخک د راحتنا مخک د عافیت او د خوشالینا یا معنا ده قبل الحسنة په بدله د خوشالی کې په بدله د آرام او د عافیت کې وقد خلت او یقینا تیر شوی دی من قبلهم المثلات مخک د دوینا هغه رسوا کون کی عذابنا هغه شرمون کی عذابنا وَإِنَّ رَبَّكَ او بیشک ربستا لذو مغفرت للناس خامخا خاوند بخن دے د خلق دبارا علی ظلمهم سرد ظلم د دوینا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او بیشک ربستا خامخا دے سخ عذاب ورکون کے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او وَيَلْبَهَاغِ کسانو چه کفر کڑیو لولا انزل علیہ آیت ولن نازل ولیکیگی علیہ پد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے آیت یولو ینخا اغ فرمائشی معجزہ من ربه د جانب د رب ددنا انما انت منذر بیشکی تیرون کے ولکل قوم ہاد او وہ د ہر قوم د پار لار خودن کے یو ہادی